چاچ دری جمعی منز پر ہو دری جمعی دا سستی دا وجنا طبع اللہ علی قلبه اللہ یہ پس زبانی مہر ہوئی غول اللہ بند کیستا روایت ابو داود کے راغلی استادین صحیح لہذا کم سڑے چاہد کفار صفت پزان کرا وصل غاڑی اور روایت تری منگا پدی خبرو نہ پوئیگو د گناہ ضرر چې کوم دی دی باندې اوس موږ نه پوهیږو زموږ دا بدنونه مړه شوي دي امام ابن القیم رحمه الله علیه عجیب خبره نقل کړې ده هغوی ګوره یاد لرئ دا یاد لرئ چې کله د سړي ظاهر بدن بیمار وي که نه د باندې خوږ شیم تریخ لګي ستاسو خیال نه ده چا چې تبې شروع شوي که نه چېرته ملیریا یا ټایفایډ وي دا د خوله ترخه شي دا اوبه څومره خوږ شی دی دا اوبم پہ بے ترخی لگی خوراک تی چی گوری دا سی نفرت محسوسی نہ دا کم سڑی چی وہی ظاہر بیمار دے دبانے خوک شیم ترخ لگی وہی دا کم سڑی چی زڑ بیمار شی نہ پا دبانے دا اللہ خواگی خواگی خبریں بیا بدی لگی دے زڑ بیا غنہ کوزی گی بیا کمونزو گت کی گی ہم دبانے سقالت راجی کہ تلاوت اگت کی ہم دبانے سقالت راضی درس تدریس اگت کی ہم سقالت پدبانے راضی درف کلام بیا پدبانے ڈیر بد لگی بار تو اسی کنا یار دا مولی سے ہم تنگوانا کئی سپیمول راوستو دا عبادت پر شوق شہدے وئی او دا پی منگا سپیمول راوستو دا ولی ندی سڑی زلو بیمار دے دا جمعید مانسد پری خودو پوجبانے دا زلو سخش اولا یختمن اللہ علی قلوبهم یا اللہ دی پزنو بانی مہر ہوئی او یا اللہ دی پزنو بانی مہر ہوئی طبع اللہ علی قلبه اللہ ولی پزنو بانی مہر ہوئی او دا یاد دری ورے جمعی مانزو تراتک دا مستعب خبر مگرنی ماتا سمخ کیوئے دا اللہ حکم دے فصو الى ذکر اللہ دا اللہ ذکر تا جلسی و کئی خطبے تا تاسو جلسی و کئی پا خطبہ کی دا اللہ و دا رسول خبری ذکر کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دقا فرمائی لیو رواح الجمعات واجب علی کل محتلم جمعی مانزت تک کول پہر مسلمان بالغ پانے دا واجب دی دا بلا عظیم دشدے بزی اغیلا دا رسک معمولی نگنی دیو جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ای بد جمعی دا مانزت امرا احتمام کاؤ چی اغیبا قیلولا او دا رگی دا جمعی روٹی دا بین مانزن رست خوڑلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغی ندی بارک فرمائی لیو کنا صحیح حدیث کے راغلی چاچر جمعی پورز بانے غسل وکلو خوشبوئی ولگولا تیلی ولگول بیا وقت راغے جماعت تفصل ما قدر لہو او منزیو کو سورش اللہ والا پا تقدیر کی لیکلے و نوافلے و لڑیر شے او بیا امام راؤو تو خطیب خطبے تراؤو تو ثم انصت حتی یفرغ الامام او بیا پارام چپ شو تو پورش امام فارغ شوے نہیں جمعی نمازد امام فارغ شیعہ پوری پا آرام بانے کینس دت بعد دی جمعی و تیر جمعی منس کے جسمر گناہون شیعہ و اللہ معاف کی و زیادت سراست ایام دری ورزی پسی زیتی نورے لس رزو گناہون و اللہ معاف کی لس رزو ورکا منگ دی احتمام کولے کنا جسمر گناہون لانا کی دلے اگر اللہ معاف کولے منگ تکنا دیوی جمعی و بلی جمعی منس کی ما ته ګناونه الله معاف کړ بیا د بلې جمعې او د بلې منځ کې راته معاف کړ زما به ګناه بیا نه پاتې کیو په هغه طریقه چې په کوم طریقه ما ته خپل رسول ویلي خپل نبی ما ته ویلي او په هغه طریقه د جمعې مونځ کوم نو هغه چې ته کور کې ناستې مو وګ می خبره چې اوس په اخیری خطبه کله شروع کی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کله چې د جمعې ورځ شي کنه جمعې ورځ وقفت الملائکۃ علی ابواب المساجد ملائک اللہ خصوصیت ورځ د پار را لېږي او د مسجد چې کم دروازې پاک باندې ودري کوي دروازې کدوې او کدري پاک باندې ملائکه ته ودري یكتبون الاول فالاول لیکل کې تر رجسٹر ور سره لیکل به کوي اول څوک راغې دویم څوک راغې دریم څوک راغې څلورم څوک راغې الی اخره دغه لیکل کوي نو اول کس راشی پاول ٹیم کی پیمونه لیکن اوقات دی مثال پتور د 10 بجو نه شروع کا اول ٹیم کې څوک راغی نو حدیث تاره د بخاری او مسلم چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم سړی پاول ټیم کې راغی نو دومره اجر او الله ورکړي لکه چې یو اوخي قرباني کړي د الله په لار کې یو خدای قیمت تاسو معلوم ده نن 2 لک روپۍ قیمت دی راغی
دومره صدقه کړي نن خو مونږ چې جبل لاس وړو کنه له سرفي شرالو هم لاس مر پیږي روپے خوراته دومره ګرانی دي لیکن په دې عمل باندې دومره عظیم ثواب چې یو سړی صدقه کړي او الله په لار کې او ګوره چې نبی ویل چې صدقه کړي دا خو به مقبوله صدقه کنه عامه صدقه چې زوکم دا یو پته نه لګي چې دې شي زړه کې سریا کاری راغلی وي او دلته نبی کوي ور کړی دا دومره ثواب لکه چې یوخه صدقه کړي دویم ټیم کې چراشي وي لکه چې غوای صدقه کړي وي دریم ټیم کې چراشي لکه ګرد یا شیره چې صدقه کړي څلورم ټیم کې چراشي لکه شرګه پنځم ټیم کې چراشي لکه انډا د چرګي انډا یې صدقه کړي وي نو په حدیث کې بیا راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فاذا خرج الامام طووا صحفهم کرش امام راوځي ور فاذا خرج الامام ویلي د سینې ویلي چې فاذا قام الامام الى الخطبه خطبه ته ورېدي نه ویلي اذا خرج الامام کله چې امام د کور نه راوځي نو طووا صحفهم ملائکه خپل کتابونه بند کړي کوم رجستر چې ورسره هغه باندې کې یستمعون الذکر واغیم خطبه ته کینی دا خطبه عمره هم شعر ملائکه متکینی دا د نبی وینا زما وینا نه لہذا کم سړی اجر خطیب تراوتون مخکې راغلو رجستر کې نوم لیکل شوی دی خپل الله ته پیش کیږي چې او پلانې پر راغلو او چې څوک ورسره راغی فیسبوک کې پکور کې یوټیوب کې الته مشغول دی په میسجونو باندې مشغول دی او دې ورسره راوځي تاسو خیال دې نو مولي دی خوشاته پاتې شي دی ورسته پاتې شوی دی دا معمولی خبره مګړې زمارونو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او دا حدیث تاسو بار بار اورېدلې دي پر زړه ته کوزول غواړي من چې کله دې دروازې نه وځو بار ته کړيستنه نه ویری او دا محکمات تاسو ویلي بار بار زمونږ د مزاج دا جوړ شوی دی چې غلطه خبره ډېر خصلو ته کوزو غلطه خبره د اشتهار ډېر په اعلی طریقه باندې کو لیکن د الله او د رسول خوږی خبره هغه سکندونو په حساب د خپل غوګون بیرته وباس کنه تاسو ته الله دې ما معاف کی وسته یو دروغ ویم الله دې نه کی یو دروغ کم یو سیه لکنه نو زبر خوشوي نیم دا خود به نه دی مو منځلو فارغ شوی نه سعودي عرب بار مرکو خبر شوی په فیسبوک باندې په واتس اپ باندې خبر شوی چې مولوی سے پکې پلانې دروغ ویل دا خبره پکې وکړه خو کرشتیا ویم او د رسول خبره کوم نه غ بیا د دی ورنه وتل او د غوګ نه استل دای یا خدا وجدا چې منګه يرخو او یا بداوجي نعوذ بالله تعالی کړي چې پر خیال کې غلطه ما یا بداوجي چې را ثواب راته ثواب نه ښکارا کی چې کوم رسول ذکر کوي یا نعوذ بالله تعالی من ذلک کړي چې د ازما مبالغه یا کړي چې رسول خبره موږ ته دروغ ښکارا کی دا یو څه وجه کېدل شي نور نشي کېدل حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من غسل یوم الجمعه واغتسل چاچی سروینز پرز جمعه باندې یو باقی بدنی وینځو یا یو روایت کې بعض محدثینو شارحینو دا معنا کړي من غسل یوم الجمعه واغتسل من خپل حال سره ملاو شو به غسل وکړو مختلف تفسیرونه پکې وبکر وابتکر تاکید الفاظ یو وختي لاړ جمعه مانځره وختي بکر وابتکر تاکید الفاظ دي ومشى ولم يركب او دې پیدل سور نشه پسر لې باندې ها اوس لری نو خامل ګری راځي کنه نه یې خو نیت هغه جوړاره فزما خپل یو مشوره ول دام دا چې کله دې لری نه روان دي گاڑی کې روان دي خیر راغړې دي د سیو سل قدمه کې د لګلری ودرې او دا غزنه دی بیا روان شي پیاده مسجد ته نو ثواب وته ملاوي ومشى ولم يركب پیاده لار سور نش ودنا من الامام امام ته نږدې کې ناستو مان وختي لاړه نو نږدې کته و کې باندې قانونو شاته وکړي خو مطلب وختي راتګ دی ودنا من الامام فاستمع ولم يلغو وږي کې خو خطبه ته لغو کار ونکو بے فائدې کار ونکو کان له بكل خطوه په هر قدم باندې ته ملاويږي عمل سنتين د یو کال عمل دغه ثواب دغه څه شی عمل سنتين اجر صيامها وقيامها د یو کال د روزو د یو کال د تهجد ثواب ته ملاويږي دا صرف د جمعې په ورځ باندې یو کال روزي تاسو کې کم سره یو کال روزي مسلسل نیوي شي
رمضان کې پته لګېدلی رمضان کې دار سړی ایمان معلوم شي بیا التا دا سړی دا چې براوتلی وي او پوکی سازي شر اوس کله به دا ختميږي ځنې پکې لا داوي سپې مول را وستلې دې سکال روزي وي دا پکې وای کنه ځنې پکې پټ پټ ووم خوري نشم نیولې وای څومره ګران کار دی کر خاص کر په ګرمۍ کې لیکن د جمعې په ورځ باندې چې ته وخت راشي د خطیب تراوتونه مخ کې غسل دیم کړی دی او خوشبوئی دیم لګولې ده او پیاده را روان شي په هر قدم د یو کال دروځو او د یو کال تهجد او تهجد څومره عظیم عبادت دی تهجد عبادت ثواب ته معلوم دی کنه مؤمنانو په صفت کې الله سوی والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما هغه خلق دي چې غیبا مؤمنان هغه خلق دي چې خپل رب تبا د شپې په سجده باندې پراته په قیام باندې او د مؤمنانو په صفت کې جنتیانو په صفت کې الله څه فرمایي کانوا قلیلا من الليل ما يهجعون جنتیانو مبارک الله فرمایي دیو بر شپې ډېر لک خوب کاو د شپې خپل الله ته ودرېدل دا مؤمنانو صفت دی او د جمعې د مانځه ته دراتک پوج باندې د یو کال د تهجد ثواب صرف د یوې جمعې په ورځ باندې مسجد ته وخت راتګ د دې ثواب کله کله د ليله القدر نه مسیوا شي د ليله القدر نه هم سیوا دي تاسو به چې تاسو ناشتا خبره وکړه ليله القدر بارک او تاسو معلومات شکر څومره ثواب دی خیر من الف شهر زر میاشت زیات ثواب دی کړه زر میاشتې زر میاشتې نه څو جوړیږي تقریبا 82 سال یا 83 سال جوړیږي دوا یا کال دریا یا کال جوړیږي تقریبا دا جوړیږي کنه دا ثواب تاسو ملاويږي هغه صرف پرې د شپې د قیام اجر تاسو ملاوي د شپې د قیام روزانه ځکه چې شپې خو روزانه او د جمعې په ورځ یو سړی مسجد ته روان دی د سل قدم واغستل نو په ليله القدر کې 82 سال ثواب ملاو شو او تر جمعې په ورځ باندې سل قدم واغستل نو تاسو د سلو کارو د قیام او د سلو کارو د روزو ثواب ملاو شو کوم څه واشه جمعې ورځ څه واشه کنه زمونږ ځین دلته بند دی نو دلته هم په دې باندې ځانو سپوي کوو چې راشه لږ وخت لا چې خیر دا فیسبوک چې کومه فیسبوک سره وهله چې دا لږ بند کنه کبه دا باندې اسمان الله تو پر ورځي دا خو بند کنه لږ دا مجاهده او کوشش دا